لونا خود پاکل لدلور نرحمت وی پلور مخافکی گا مکرن شکری پلور د دې رور دا ویډیو ډیره مخکې ماته راغلی و ډیره خوږره باندې لګېدلی و یقیني چې دی په دې خپلو لوریانو په دې منځ کې ناست دی او غیر چاپیره د خپل غالبا اول لوریان دي الله دې ورته خوبصورته خوبصیرته با عمله نیک عمله ښه نصیب لوی کړي څومره چې تور سره دي په هر ځای کې چې الله دې د هغوی نصیبونه ښایسته کړي الله دې د پردې زندگی همیشه دنیا او آخرت کې نصیب کړي نو غرض مې دا دی جناب زمونږ په دې پښتنو معاشره کې دا څیز بیا خلک ډېر نه قبلې په لاسانه حالانکې زما محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې درې لوریانې هغې ښایسته حق ادا کو او ورسا ارسه ولا برابر کړه او نیکه ورله وکړه نو ما سره په جنت کې یو شانتي د یو صحابي دوی د الله رسول د چا چې دوی هغه به هم ما سره د قشانی ایو صحابي ولوروا د الله رسول د چا چې ولوري او خیسه حق ادا کینو بیا نبی رسول الله فرمایل د چا چې ولوري او خیسته حق ادا کی دا غې نه پس ولا ارسه برابر کی او خیسته نکاح ورلو کی ما سره په جنت کې سي داسي یوزي نو جناب لوریان سدي دا رحمت ته رحمت زه هغه مشران ته خواست کوم چې بخپل جمدانه باندې د خپل بچو حق نه ور کوي د خپل خاص کل د خپل لوریان حق نه ور کوي او کله چې دا لوریان واده شي نو پلار غوړې واوره ډېر رونه بیا داسې چې دروازې پسې بندې کړي خیاله مسې کړی که نه زه په دې باندې یو کلیپ سازوم هغه لور مې ماشاءالله راغټه شوې ده د 8 میاشتو چې د 10 میاشتو شي که نه نو زه بیا تاسو ته یو کلیپ سازوم که خیر پای کې به تاسو د حکمت یو څو خبرې اترې کوم دا لوریانې چې بیا حق غواړي که نه الله اکبر کبیره نو بیا به د پلار او د رونو حق بیا سي دروازه به بیا بند دی او زما په دروازه به بیا وایي نه راځي ګوره یاد ساتئ پلاره د مرګ نه مخکې د خپلو بچو د ټولو حقونو ادا کا ګوره چې ته بیا لاړ شي نو بیا ګوره دا بچي به ستا په جیدادونو باندې بیا څه کوي هغه مازې او چرچې کوي بس الله دې موږ ماف کړي جناب د موسی علیه السلام هم لوریانې وي او نبي علیه السلام فرمایي د نورو خلکو نسل چې کم زیاتېږي هغه به د هلکانو نه زیاتېږي او زما چې کم نسل دی زما چې کم یو قسم له خاندان دی هغه به زما د لوریانو نه زیاتېږي نو حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته بیا حسن حسین رضی الله تعالی عنهما وشو د هغې نه پس بیا دا نسل د نبی علیه الصلاۃ والسلام څه شو په پوره دنیا کې یو قسم له خور شو سیدان دي او دا میاګان دي وغیره وغیره ډېر مبارک خاندانونه الله جل شانو بیا نبی علیه السلام د څه نه سیوا کړه د جنکو نه سیوا کړه او جنابو الله قرآن کې فرمایي ولې ستاسو لوریانې وشي نو تاسو مخونه پټوئ نن سبا هغه دور ګورې دی خیال یې کړی که نه لور چې د چا وشي سموده مخکې د یو کس لور وشوه او دومره خفه و په جومات کې الله اکبر کبیره ما دا ته څه کې دا وایي څه وکړم وایي ځوانان یې د الله بنده زما د نبي ځوانانو زما د نبي نه خو الله جل شانه په ورګوټوالي کې دا خپل بچي اغوستي دي او چې د څو کالو به شو په دې لاس کې به ورته سلګي والې او لا بړه دنیا نه نو غرض مې دا دی جناب لورو دا ډېر او تاسې سوچ هم کړی که ناسې خیال هم کړی خبره ته کومه دا مور او پلار چې بوډاګان چې که نه بیا څو خیال ساتي هسې خیال هم کړی هغه خوش قسمته ډېر کمتر به هلکانې چې د خپل مور او پلار به خیال ساتي خو عموما دا لوریانې دا لوریانې به عموما بیا څه کوي ناس کوي عموما دا لوریانې ورته بیا تاویږي راتاویږي عموما دا لوریانې به بیا څه دي دا زړه پې خدمت کوي عموما د مرګ نه پسې په دعا کې هم دا مور او پلار بیا خصوصا دا لوریانې یادوي خیال یې کړی هلکان خو چونکې ذمهواري ډېرې ایستی بیا هېر کړي نو غرض مې دا دی د چا چې لوریانې دی الله دې خوبصورته غټې کړي او زموږ دې ورور دی الله ښایسته خوبصورت نارینه اولاد هم ورکی د چا چې نارینه اولاد نه هغه د نارینه اولاد الله ورکی خوبصورت د چا چې زنانه نه هغه دی ولا ورکی د چا چې دواړه دی ولا ورکی دا دعا وکړئ امین پې ووایئ دا ویډیو شیر کړئ مخکې ډېر کسان داسې دي چې د هغوی بچي نشته الله دې د هغې مور د خواره او دا یوازې غېږه زر ته زره د اولاد په دې نعمت سره ډکه کړي خوبصورته هغه میندې چې بچي نشته او چې د چا یې خوبصورت دی ورته الله غټه کړي چې د چا لکان دي الله دې ورله لکان ورکړي د چا جینکۍ دي الله دې ورله جینکۍ ورکړي